تیوار شیخ رحیم الله سر باندې د شیخ رحیم الله صاحب باندې رات وکړي ما هغه په سر مې سره خبره کړې ده تیوار هغه سره کې وي تاسو شیخ رحیم الله ته کوي تیوار کړ. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. څنګه یې مولوي صاحب مبارکه ښه یې جوړ یې په خیر یې؟ د الله فضل و کرم د مهربانۍ دی. تاسو ښه یاست؟ ملګري ښه دي؟ او خیر دی شکر دی. اغا صاحب چې کوم دی ما ودی د یوه استاد فارغه یو ښه او بیا مذهبي ملګري په دې علاقه کې ډېر محبت سره لرو. یقینا یو وخت یې یو ځای سره میلمانه وو په یو ځای کې یو چا ډېر ښه بندوبست کړی وو ناولده خلک هم وو خو د دې شیخ رحیم الله حقاني صاحب باندې پر یو څه خبرو باندې زه ولګېدم. هغه صاحب باقاعده جنجال را سره وکړي ډېر ټیم یې خوا را سره بده کړله نو یو در یو حده د سولې سړی دی در یو حده د دې شیخ صاحب سره ډېر ربط آمد کوي دلته یې راوغوښتی باقاعده جلسې له هغه هم په دې خاطر باندې چې د دې مذهبي خلکو په مابینځ کې چاک نسي پیدا تفریق نسي را نو در یو ډېره حده پورې خپل دغه شاته کړي وو خپل نظریات یې شاته کړي وو باقاعده منګرده ته یې بحث نه کوي نو خو اخر د دغه کار وکړي چې د ده مقابله یې راواخیسته. یقینا زه ملګری یم ډېر ملګری یم ما او د سره خوابدي کړل پر دې باندې خو بس دا شی دی خو داسې شی دی خو ما دا درته وویل چې آغا صاحب دغه خپل قدر پر ځای باندې د ده قدر ساتئ مګر د آغا صاحب قدر نه وسه د آغا صاحب کم اسلاف و کم طریقې چې نو هغه الله پاک قدرمن کوي الله به قدرمن کړی دی او قدرمن به چې نورم به درجات بنا نه اوچت کړي او الله به چې نبی علیه السلام په سپکاوي یا په هغه کې ګوتې وایي هغه الله ذلیله کوي چې هر څوک یې هغه دا یو که روشي خان یو که هر رقم خلک خدای پاک ذلیله کوي انشاءالله او بس نیک سړی دی انشاءالله بلکل موږ ورته د ده په خپله ډېر قدر کوي دومره قدر یې کوي چې د خپلو استادانو د خپلو ملګرو خپل شخصي نظریات چې د ده سره یې په ټکر کې درلودل مګر هغه صاحب نه اظهارول اظهار دغه مخالفت یې نه ورسره کوي مګر ده بیا د هغه صاحب حیثیت ته زیان واړوي پر عامه میډیا باندې پر عامه دنیا باندې یې داسې ګستاخۍ وکړلې نو ګوره مولانا صاحب شیخ صاحب مبارک نقصان نه دی خپل ځان ته واړولو خپل ځان حیثیت یې کمزوری کړو دته هېڅ تکلیف نه لکه انشاءالله دا به نور هم خدای معزز کړي عزتمند به یې کړي څه مشکل به نه انشاءالله نو هغه خپل حیثیت کمزوری کړو کومه مینه او محبت د خلکو هغه به د ځان نه نور هم کم کړي او دا مفسد خلک ورسره دي خدای پاک د هغوی ته هم هدایت وکړي که قبول د هدایت یا ځمکې مخ یې ورته الله خلاص کړي ټول د خدای قدر نو ټیک ده بس تاسو بیا داسې د اعتدال فیصله په مابینځ کې په خپل فکر باندې وکړي چې هغه د هغه خلکو خبره مني کوشش کړی دی او کوشش کوو انشاءالله موږ برهاني صاحب او مظهري صاحب المظهري صاحب درویش صاحب دا ټول سلطان محمد ثاقب صاحب دوی کوشش کوو چې دوی په منځ کې موږ سره کښېنو حق ټولې دنیا ته معلوم شو خو هغه صاحب راغلی او په دې نیت باندې اوس د هغوی کابل کې دي مظهري صاحب هم کابل کې دی بل مظهري صاحب هم کابل ته تللی په عزالله او د برهاني صاحب هم مصروف دی کابل کې ما رابطه یې کړې وه انشاءالله چې کله دغه برابره شي دلته یا په کوټه کې یا کابل کې به انشاءالله دوی د مناظرې لپاره به پروګرام برابرو چې ټولې دنیا ته حق معلوم شي انشاءالله ټیک ده الله دې خیر درکړي بس الله مې سپارم الله مې مل خدای پاک خیر درکړي دا د هغه باچا ته مبارک وي زما به خبرو مخه کړې وه نو موږ اوس قرآن سهار په دې تر اوسه پورې ښه د مناظره برابره کړي څومره راغلي یو
بیا موږ سره تلل. نو د دې غوښتنه دا ده دی دي هغه نور شیخانو سره یې مو خبرې وکړې. ګوته غوښتنه دا ده چې ته به د دې پله مناظره نه کېږي، دی به ورته خپل پله لپاره بیا سره مناظرې وخت دی موږ معلوم کړي. بیا به نو که د دې موږ کوټ ته درځو که نو کابل ته ځو خپلې پله لپاره بیا موږ غږ د باندې کړو د دې پله نه کېږي. بس نو په دې غوښتنه د ډېر اصرار کوي چې د دې پله ته موږ د عذر ومنه مناظرې خبره پرېږدو. انشاءالله به صحیح وي. تاسو مقصود د خدای تعالی رضا وه او لاړ اوسو انشاءالله به درسو. بس ټیک دی انشاءالله. بس بیا نو چې دوی داسې شی وکړي بیا دا میډیا ته شی پورته کړي چې ګوره دا موږ میډیا ته دا ښکاره کړي چې ګوره دا غوښتنه زموږ د موږ مناظره نه کوو، موږ خو د هغه ته راغلي یو، هغه دوی کوي انشاءالله هغه یې اوس وعده وکړه هغه موږ وکړو. بس ټیک ده وروره. زموږ اظهار د حق دغه دی بس هغه چې پراره کم وي چې پراره لار ممکنه وي. بس ټیک ده وروره. اهانت کوو نه دې ته راغلي چې اهانت یې وکړو. په دا مسله کې خطا بولو، مسله کې خطا بولو. بس راغلي کتابونه مو دا جوړولي دي، موټر ټکي مو دا کړه او باچا صاحب د دې دغه مزدور هغه شیخ صاحب دی، مظهري شیخ صاحب دی، مشوره سره وکړه. ټول غوښتنه دا ده نو بس صحیح دي.